یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. امام بیضاوی رحمه الله یو څو مباحث ذکر کړي. اول باس د یجعلون د ضمیر مرجع سوک دی، دا ضمیر چا ته راجع ده. دویم یجعلون اصابعهم فی آذانهم د دې جملې محل اعراب څه دی او یوه نکته به بیان شي. من الصواعق کې دا من کم من دی او د صاعقې لغوي معنا به ذکر شي. او صواعق کې یو بل قرت سواقع راغلی دی، د هغې بیان. پنځم د صاعقې صیغه څه ده، دې کې به درې احتمالات ذکر کړي. شپږم د حذر الموت ترکیب نحوی او د موت تعریف. وم د والله محیط بالکافرین د دې جملې مطلب څه شی دی او د دې محل اعراب څه دی. اول بحث د یجعلون ضمیر چا ته راجع دی، نو دی وایي الضمیر لاصحاب السیب. دا ضمیر اصحاب السیب ته راجع دی چې مخکې دی راویستي و ذوي سیبین. سوال دا دی چې ذوي دا خو کلام کې نشته او ضمیر خو داسې څه ته راجع کېږي چې مخکې کلام کېږي که نه. دی جواب کوي اگر که لفظ حذف شوی دی او سیب د هغه په ځای ودرېدلی دی مضاف الیه، لیکن معنا خو باقي ده که نه، نو گویا کې حکما مذکور دی. تاسو پې پوهېږئ ځکه قاعده دا ده چې وما من ضمیر غایب الا وله مرجع یتقدم ذکره لفظا او معنا او حکما. نو گویا کې دلته حکما ذکر دی که وهو او دا اصحاب السیب یعنی دا مرجع ان حذف لفظه، اگر که لفظ حذف شوی دی و قیم السیب مقامه و سیب د دې په ځای ودرېدلی ځکه مضاف الیه دی که نه، لیکن معناه باق، لیکن معنی باقی ده. فیجوز جایزه ده چې معنی باقی گویا کې حکما مذکور دی، نو دا جایزه ده ان یعول علی چې اعتماد دی وکړی شي په هغې باندې او ضمیر دی ورته راجع شي. کما اول حسان فی قوله، لکه حسان ابن ثابت په دې قول کې په دې شعر کې په محذوب باندې اعتماد کړی دی او ضمیر ورته راجع کړی دی. آل جفنه د شام بادشاهانو د هغوی صفت کوي. یسقون من ورد البریس علیهم، بردا یصفق بالرحیق السلسلی، خړوبی هغه څوک چې دوی ته ورشي بریس ته په دوی باندې، پسې خړوبی د بردا په اوبو باندې، بردا سین نهر. او یصفق بالرحیق السلسلی چې دا اوبه آړی راړی پسه بالرحیق د خالص شرابو سره، السلسلی چې زر تیریږي په مرۍ کې. نو دلته اوسو داسې دی اصل کې بردا اصل کې داسې دی یسقون من ورد البریس علیهم ماء بردا، په اوبو د بردا نهر باندې خړوبی. او د یصفقو ضمیر ما ته راجع دی چې کوم حذف شوی دی، ځکه عبارت په حذف د مضاف سره دی، ما او بردا. پې پوه شوئ؟
مضاف سره د دینه چې حذف دی خو اعتماد پې کړی دی او ضمیر ورته راجع کړی دی. دلتم یجعلون کې اگر چې زوی حذف دی خو اعتماد پې شوی دی او ضمیر ورته راجع شوی. حیث ذکر ضمیر استشهاد په شعر ذکر کوي. ذکر ضمیره ضمیر مذکر ذکر کا. یصفقو لأن المعنی دا د ما بردا. یصفقو ضمیر ما تراجع دی ځکه که بردا تراجع وي نو بردا خو بیا مؤنث دی نو تصفقو پکار. پې پوه شوئ. والجمله استیناف دا دویم بحث دی د جملې محل اعراب څه دی. والجمله استیناف جمله استیناف دی په جواب د سوال مقدره کې. فکأنه لما ذکر هر کله چې ذکر شو ما هغه څه یؤذن بالشدة والهول چې خبرداری ورکوي په سختۍ سره والهول په هیبت سره. قیل نو چا سوال وکړه په کیف حالهم مع مثل ذلک د دې منافقینو حال به صحیح په دغه وخت کې په اجیب بها نو دې سره جواب ورکړی شو چې یجعلون اصابعهم فی آذانهم د دې حال بدای دا جواب د سوال مقدره شو. وانما اطلق الاصابع موضع الانامل للمبالغه دا دفع دی اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې دلته خو ذکر شو چې یجعلون دوی به ګرځي اصابعهم ګوتې نو ګوته خو دې ته وایي دا دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دې ټولې ته ګوته وایي نو دا ټوله ګوته غوږ کې نه نوځي نو سرونه مراد نو انامل نو د سرونو په ځای ټول اصابعهم ولې ذکر کوي. یجعلون اناملهم فی اذانهم به ذکر شي. نو دی وایي دا مبالغتن وشو. څنګه مبالغتن ټوله ګوتې ذکر کړه. وانما اطلق الاصابع ذکر کړي موضع الانامل د اناملو په ځای للمبالغه د مبالغې د وجې نه. من السوائق دا ګوتې په غوږونو کې ولې ږدي. من السوائق د وجې د تیزو اوازونو نه. متعل دا دریم بحث شو. اوس د دې من بحث جار مجرور چا پورې متعلق دي. متعلق بیجعلون من اجلها او من اجلیه ده د وجه د تیزو اوازونو نه. یجعلون که قولهم لکه دا قول د دوی لکه دا من اجلیه د تعلیل د پاره راضی کنه. لکه په دې قول د دوی کې چې راغلی سقاه من الغیمه خړو به کو د سخت تند د پيو د وجنه پيو ته سخت تند ونه په پيو خړو بک. دلته من اجلیه د یجعلون اصابعهم فی اذانهم من السوائق دلته من اجلیه. سائقه صيغه ده او سائقه ستوي اول والسائقه قصفه رعدها شدت صوت سخت आवाज د ګړز ګړز توي. قصفه رعدن حائلن سخت आवाज د ګړز ګړز حائل هیبتی. په پوه شوي لکه هغه مڅو شپې وړاندې چې سخت سخت اوازونه وکړه. ماها نارون چې رایې سره ووري لا تمر بشیئن الا اتت علی په هیڅ شي نه تېرېږي مګر په هغې باندې غالبه کېږي. او سائقه ماخوذه ساق نه وهو شدت الصوت ته وایي سخت اواز ته. وقد یطلق کله کله کېږي علی کل حائل مسموعین په هر هیبتي شیز چې واوري او مشاهدین یا یو ګوري. یو سړی د بدي شي او درته راشي او ویې ګوري بس وایي سم تندر را باندې را پرېوتو. هیبتي شي که نه بدي دي شي پې پوه شوی اواز ورسره نه وي. ویقالو او وایي ساقته السائقتو دا کله وایي اذا اهلکته بالاحراق چې هلاک کېده لره په احراق او شدت صوت یا په سخت اواز. سائقې هلاک. وقرئ من السوائق دا څلورم بحث دی. د سوائق په ځای باندې سواقیم راغلي دي. نو چا به ویلې چې سواقې راغلي دي نو دا سواقې به د سوائق نه مقلوبي قلب به قلب عین به د قاب ځای ته وړل شوی یو قاب به د عین ځای ته راوړل شوی. نو دی وایي نه قلب نه دی بلکې سواقې مستقل صیغه ده.
مستقل خپل ماده ده کنه. وهو ليس بقلب من السوائق، دا قلب د سوائق نه دی. ولې الاستواء کلل بنائین په تصرف، ځکه دواړه صیغې په تصرف کې په تغییر کې سره برابرې دي. په یقال ویل کې ځکه هغه استعمالي کې کنه مستقل. سقعت دی کو आवाज او کچرک، نو سقع دلته تیز आवाज د پاره استعمال شوی ده کنه، نو دا غي نه بدل نه ده. یا وخطیب مسقع، خطیب د تیز आवाज والا، تیز आवाزی هغه خطیب. یا وسقعته الساقعه، سقعته الساقعه. نو ګورئ دلته مستقل استعمال شنو دینه معلومیږي چې دا د سوائق نه قلب نه دی. وهي په الاصل دا صيغه صدا د سائقي صيغه صدا دي کې درې احتمالات. یا سائقه صفت د قصبة الرعد دی د شدت صوت، نو بیا به پکې تا د تانیث د پاره شي، ځکه قصبه خو چې کوم دی مؤنث د تا د پکې، نو سائقه کې به هم دا تا د تانیث د پاره شي. دا یو احتمال شو. او للرعد، یا صفت د رعد دی، نو بیا رعد خو مذکر دی، نو والتاء للمبالغه په سائقه کې به دا تا د مبالغې د پاره شي. کما پر راویه، لکه راویه کې چې تا د مبالغې د پاره ده. تاسو په دې خبره پوهیږئ. او مصدرون، یا سائقه د مصدر صيغه ده، نو دا تا پکې ولې راغلی ده؟ په مصدر کې هم تا راځي کنه، کالعافیه والکاذبه، لکه عافیه او کاذبه کې چې څنګه راغلی. په دې خبره پوه شئ. حذر الموت د دې دا نسب په څه بنا دی؟ علی العلت، په علت باندې، یعنی مفعول له دی د یجهلون د پاره د وجه د ویر ده. که قوله لکه دې قول د شاعر کې چې راغلی دی، واخبر عوراء الكريم ادخاره، او زبخما عوراء الكريم، بد ویل د کریم سب معزز سړی را سره څه غلطي وکړي نو بخنه ورته کوم. ولې؟ ادخاره د وجه د ذخیره کولو د ده دپاره چې دی هغه خبره ذخیره کوي. څنګه؟ کریمي معزز سړی تا سره یو بد وکړي او ته ورته بخنه وکړي، نو هغه بده پیدا نه اخلي چې دا رانه وویرېده، بلکې هغه د ځان سره ذخیره کړي او ډېر خجلي، او بیا ورسره ته یو لس غلط کارونه وکړي، هغه څه نه وایي د یو وخت کې ما ته بخنه کړې وه. او چې لئیم سړی خسیس، هغه له چې وګوري هغه څه وایي، هو دا رانه وویرېده، څه راته نه شي ویلی. داسې ده که نه ده؟ پې پوه شئ. واخبر عوراء الکریم، او ورپسې داسې دی اول داسې دی واخبر عوراء الکریم ادخاره واعرض عن شتم اللئیم تکرما. زه بخنه کوم بدې خبرې د معزز سړي ته، ادخاره د وجه د ساتنې د هغه نه چې ساتي، او اعرض عن شتم اللئیم، او زه مخ ګرځومه د کنځلو د خسیس سړي نه، هغه کنځلې کوي ورته ګورم هم نه، تکرما د وجه د عزت نه، ځکه چې هغه په شانې خو زه بې عزته نه یم چې هغه سره به خوله وهم، دې لګیا زه ورته څه نه ویم. نو دلته ادخاره د دې دا نسب بنا په څه دی؟ په علت دی که نه، چې د اخبرو دپاره علت ادخاره دی. دلته هم د حذر الموت د یجهلون اصابعهم دپاره علت دی. حذر الموت کې دا موت څه ته وایي؟ موت والموت زوال الحیات ته وایي. نو بیا خو عدمي شو که نه. دې کې اوس اختلاف دی چې موت وجودي دی او که عدمي دی. بعضې که چرته معنا زوال الحیات شي نو بیا خو عدمي شو. وقیله چا ویلي دي عرض یزادها، موت یو عرض دی یزادها چې د حیات ضد دی، نو بیا خو وجودي شو. یو عرض دی نو بیا وجودي شو. نو دا خلک چې دا وایي چې څه ته وایي عرض یزاد الحیات، نو دا وایي دلیل څه دی؟ هغوی خدای قرآن کې ویلي دی خلق الموت والحیات، خدای مرګ او ژوند پیدا کړی دی، او خلقه خو نه متعلق کېږي د عدمي سره، نو دې نه معلومه شو چې وجودي دی، ځکه خلق خو متعلق کېږي د وجود سره که ورد ده. بیضاوي ملا وایي په دې رد شوې دا خبره رد شوې ده. ولې؟ بأن الخلق بمعنى التقدیر،
خلق په معنا د تقدیر سره دی مرګ دی موت دی عدمی شي بیا هم ورپورې خلقه متعلق کېدی شي ځکه خلقه به په معنا د قدره سره شي اول اعدام مقدرتون اعدام مقدر دي تحت التقدیر دي کنه تحت الخلق نه دي نو تحت التقدیر خو دي کنه په دې ستاسو سر خلاص والله محیط بالکافرین الله احاطه کوونکی دی په کافرانو سمانا لا یفوتونه نه بچ کیږي دا کافران د دنا کما لا یفوت المحاط به المحیطا لکه څنګه چې نه بچ کیږي محاط به د محیط نه الله تعالی محیط دی احاطه کړی دا محیط دا محاط به چې بچا احاطه شوي چانه چې چا ګیرا چولی هغه نه بچ کیږي کرا د محیط نه همدا قشان دوی د الله نه بچ کی دې پر پوه شئ لا يخلصهم الخطا نشي بچ کوله دوی دوکا والهيلو چلونا والجمله دا جمله اعتراضیه دا لا محل لها دې لپاره محل نشتا یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب ده چې دا برېښنا په تیز سره به ویسي ابصارهم قوت د سترګو د دوی کلما دعا لهم هر کله چې رڼا شي دوی ته مشو پی دوی زی پاغې کې وایي ازلم علیهم چې کله تیارې شي په دوی باندې قامو ودرېږي یو څو مباحثو ته دلته خیال کوئ یکاد البرق یخطف ابصارهم د دې جملې حالت محل اعراب څه شی دی دویم دا دی چې د اعصاو د کاده تحقیق به وکړي یکادو دویم د خطب لغوي معنا او په یخطفو کې دا 15 قرتونه به ذکر شي سرورم دا دی کلما دعا لهم محل اعراب به ذکر کړي او دا دعا او د ظلمت تحقیق به ذکر کړي چې دا لازمي دي که متعدي پینزم یو نکته به ذکر کی او د قامو مطلب اول د یکاد البرق یخطف ابصارهم د دې جملې محل اعراب څه دی دوی وایي استیناف انسان دا دویم استیناف دی اول استیناف یجلون اصابعهم دا دویم استیناف دی کانه جواب لمن گویا کې دا جواب دی دا چا د پاره یقول چې وایي ما حالهم مع تلک السوائق سبای حال د دې چغو سره د دې جواب دار یکاد البرق یخطف ابصارهم دویم باس د اعصاو د کاده تحقیق وکاد من افعال المقاربه کاد د افعال مقاربه نه ده وزیعت دا وضع شوی دا لمقاربه الخبر من الوجود چې خبر نږدې کی د وجود نه ولی روزی سببی د دیو جنا چې سبب شتا لکنه لم یوجد لیکن خبر موجود شوی نه ده اما لفقد شرط یا دا چې شرط نشتا او لعروض مانع نه یا دا چې مانع پکې نشتا دیجی پر پوش لکه ته وایي کاد زید یرجم قریبه ده چې زید رجم شوی وي لیکن رجم نش ولی معنی مطلب شرط نشتا شرط در رجم چه ده شادی شده احسان نو شرط پکې نشته نو ذکر نشته کاد زیدون یرجمو نو دلته یرجمو خبر ده نو کاد څه وکړه دا خبرې را نږدې که که نه ځکه چې سبب خو شته دی چې زنا ده که نه لیکن دا خبر نه دی واقع شوی ولې نه دی واقع شوی ځکه چې شرط یې نشته یا دا دی چې خبر نه واقع شوی نزدې خو وي خو واقع شوی نه د عروض د معنی د وجې نه څه د وجې نه دې پورې پوه شئ لکه مثال کاد زیدن یقتلو قریبه ده چې زید وجل شوی وي قریبه ده چې زید وجل شوی لیکن نه دی وجل شوی ولې ځکه امیر ولاړ هغه یې دفاع وکړه ځکه د وجل کېدو معنی راغی که نه چې وجود د امیر دی وعصا موضوع ده لرجایه د دې دپاره چې خبر قریب کی د وجود نه یعنی امید د خبر پیدا کی پهیا دا کاده چې کومه د خبر محض ده
ولذالک جات متصرفه راځي کاده یکادو تصرف پکې کېږي تغییر په خلاف د عصا ځکه دا انشاء ده نو په هغې کې تغییر نه کېږي مضارع پکې نه راځي وخبرها خبر د کاده مشروط پی شرط په دې کې دا د یکونه فعلا مضارع فعل مضارع وي پې پوه شوئ تنبیحا د دې د وجې نه چې تنبیه ورکوي په دې خبره باندې چې دا مقصود بالقرب ده من غیر ان بغیر د ان نه د ان نه بغیر مقصود بالقرب ده لیؤکد القرب چې دا قرب مضبوط کی بالدلالة علی الحال چې دا دلالت په حال باندې کوي وقد تدخلو کله ان داخلیږي علیه په چا باندې په کاده باندې په دې خبر د کاده باندې حملا لها علی عصا دا کاده حمل شي په عصا باندې عصا په خبر خو ان راځي د کاده په خبر نه راځي خو کله کله کاده په عصا حمل شي نو د کاده په خبر باندې ان راځي کما تحمل علیها لکه څنګه چې عصا حمل کیږي په کاده باندې بالحذف په حذف عن خبرها د خبر د عصا په خبر باندې خو ان راځي کنه د کاده نه راځي کله د عصا د خبر نه ان حذف کی ځکه عصا په کاده باندې حمل کی او د کاده په خبر باندې ان نه راځي کله راشي کاده په عصا حمل کی اوس به پوه شئ کما تحمل علیها لکه عصا چې حمل کیږي په کاده باندې بالحذف په حذف د ان سران خبرها د خبر دا غینه ولی لمشارکتهما په اصل معنی المقاربت ځکه دا دواړه شریک دي په اصل معنی د مقاربت کې وای نه چلک خطب ستوي دریم باس الاخذ بسرعتين منډه سره شی تختول اخیستل او په د یختپو کې 15 قرتونه دی یو خو هغه د یختپو د سمیانه خطفه یختپو دویم قرت وقرئ یخطفو د ضربه یضربون خطفه یخطفو په کسری د تاسو دریم قرت ويخطفو په فتحې د یا سره او په فتحې د خا سره او په کسرې د طا سره باب افتعال بشي یختطفو نو تا د طا کړه طا د په طا کې مدغم کړه نو شی ته جوړ شي یختطفو د تا حرکت ما قبل تنقل على انه یختطفو په نقلت فتحه د تا خا ته ثم ادغمت په تابع تا په طا کې مدغم شو درې قرت شو څلورم ويخطفو په کسرې د خا سره راغلی ده ويخطفو ويخطفو یا تم کسر ورکه خاتم کسر ورکه یخطفو بکسر الخاء لالتقاء ساکنین ځکه چې د یختطفو کنه چې د تا حرکت دی وغورځاوه نو التقاء د ساکنینو د خا او د تا په منځ کې راله نو څه چل دی وکړو خا ته د کسره ورکړه ځکه ساکنو اذا حرک بالکسر کنه نو بیا دې راولګېدلې دي یا تدم د خا په اتباع کې کسره ورکړه نو یې خطې پوش بکسر الخا خا ته ولې کسره ورکړه التقاء ساکنین و اتباع الیاء لها دا څو قرته شو څلور پنځم قرت و یتخطفو د باب تفاعل نه یتخطفو دا راغلی کلما دوالهم مشوپی هر کله چې رڼا شي دوی ته مشوپي چې دوی زی پاغې کې وایي اذا ازلم علیهم چې کله تیاره شي په دوی باندې قام ودرېږي دا خو ما لازمي معنا وکړه او چې متعدي شي کلما دوالهم هر کله چې ښکاره کې دوی ته ممشا زیدت لو نو مشوپي دوی په کې زی بیا به مفعول حذف شي دا استیناب پنسالسن دریم استیناب ته کانه قیل لک گویا کی ویل شو ما یپلون دوی سکی پی تارتای خفوق البرق وخفیته پکرتونو د چمک د برېښنا کې چې برېښنا چمک شي وخفیته او پټ شي دا چمک دوی سکی پوجي به بذالک چې چمک شي زیو چې چمک ودري کې نو ودري کې واضاء یا متعدد او مفعول محذوف ده په معنا د دې سره کلما نور لهم ارکل چخکار کی دوی تا ممشا مسلک لارا اخذوه او یا لازم ده په معنا کلما لمع لهم مشوپی ارکل چرنا شي دوی تا برېښنا شي دوی تا مشوپی مطرح نوري
دوی زی په ځای د غورځېدلو د رڼا د هغې وکذلک ازلمه فإنه جاء متعدیم راغلی ده او لازمیم راغلی ده تیاره شي په دوی باندې یا تیاره کی په دوی باندې لاره منقوله ده د ظالم اللیل نه چې متعدي شي ویشهد له او گواهی کوي دې دپاره قرت د اوزلمه په بنا للمفعول باندې اوزلمه وإذا ازلمه وإذا اوزلمه دا یو قرت راغلی دی نو مجهوله خو د لازم نه راځي د لازمینه نو معلومه شوه چې دا متعدي ده هلکانو په دې ځای پوه شئ یا دا قول د ابن تمام دی ابو تمام هما ازلمها لیا ثم تاجلیا ظلامیها عن وجه امرد اشیبا هما دی عقل او زمانه ازلما تیار کړي و په ما باندې حالی زما حال ثم تاجلیا او بیا ښکاره کړه حالات راته برابر کړه ظلامیها ښکاره کړه تیار عن وجه امرد د مخکې د نوجوان نه چې په عمر کې نوجواني اشیب او بوډایي په عقل کې داسې ښکارېدمه لکه بوډا تکه توره تیاره را باندې حالاتو زمانې او عقل راوستې وه او بیا راته حالات رڼا کړه نو څه چل وشو داسې ده لکه تیاره چې لرې شي د نوجوان د مخ نه چې سپینګیری دی په عقل کې او نوجوان دی په عمر کې نو دلته محل استشهاد دا دی ازلما حالیه نو دا حالیه مفعول د ازلما دی نو ازلما متعدي شي شعر دا سائل سوال کوي چې ابو تمام خو د محدثینو نه محدثینو نه یعنی داسې شاعر نه دی چې د هغه په شعر دی څه وشي نو په استشهاد وشي استشهاد پې نه کېږي نو دی وایي اگر که دا د محدثینو نه دی لکنه من علماء العربیت د عربۍ ژبې د عالمانو نه دی فلا یبعد بعیده نه ده ان یجعله چې ودې ګرځولی شي ما هغه څه یقولهو چې د ویلي په منزله د هغه څه یروي چې د بل نه را نقل کړي وانما قال مع الاذاعة كلما و سوال دا دی د اذاعت سره کلما ذکر کړه او د ازلمه سره اذا ذکر کړه دا ولې کلما هر وخت عموم د پاره دی که نه او دلته اذا چې کوم دی تحقق او د یقین د پاره دی خو عموم خو پکې نشته که نه د دې جواب کوي وانما قال مع الاذاعة د اذاعت سره کلما ذکر کړه او د اسلام سره اذا ذکر کړه لانهم حراس ځکه دوی حریسان و علی المشي پتللو فکلما صادفو منو هر کله چې مخامخ شوی دی موجود شوی دی منو د دې تللو نه فرصت انتهزوها دوی رانیولی دی هغه ولا کذلک التوقف او توقف خو داسې نه دی که نه ودرېدلو ته خو انتظار قامو ته نه دی کړی که نه چې کلما و معنا پوه شئ په دې ځای باندې هر کله چې رڼا شوې ده دوی ته دوی پکې تللي دي او چې کله به تیاره شو نو بدرېدل نو د کلما په جواب کې مشو راغلی د اذا په جواب کې قامو راغلی دی نو دا قیام خو د دوی مقصود نه و که نه مشی مقصود و حرص د مشی سره او که د قیام سره نو هلته کلما ذکر که چې کلما دلالت په عمومي اوقات کوي معنا د قامو دا ده چې وقفو ومنه قامت السوق او د دې نه دا مخیستل شوی قامت السوق بازار ودرېده اذا رکدت چې کله نه چلیږي وقام الماء اذا جمده چې کله وچی شي نځي پې پوه شئ یو مولا ترجمه کوله په دې ګناهګارو غوږونو مې تورېدلې ده کلما دعا لهم چې کله اسقات وي په دې جنازو کې مشو پي دا مولیان منډې وروي هغې ته وایذا ازلم علیهم چې کله پکې اسقات نه وي نو قامو دوی ودرېږي جنازې له نه ځي په ښه اواز باندې ویل هغه اواز خو پېژنئ که نه اواز اتر ځای په دې ګناهګارو مې اورېدلي دي دا ښه ترجمه ده که تحریف دی سوچه تحریف دی خبره خو ښه ده اسقات شریف ښه شی نه دی اسقات شریف بدعت دی دا خبره ښه ده خو قرآن کې خدا نشته که صحیح ده تاسو په دې خبره باندې پوه شئ